بسم الله الرحمن الرحیم. صحیح مسلم روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې کوم سړی سمال ګرانې ته ساتي هغه ګناهګار دی. ذخیره کول یو سیز د دې لپاره چې یو وخت په دې باندې راشي او د دې ریټ هغه اوچت چې دا غینه بعد په زدا خرصوم دا ګناه ده. زګه په دې کې بل مسلمان لور ته تکلیف ور رسول دي، ضرر ور رسول دي. په دې طریقې سره مثال په تور باندې ټماټر دی یا ټماټر هغه پرېږده، غله واخله. غله هغه انسان ذخیره کې د ځان سره وساتي او ریټ د هغې رواني په بره باندې او د دې لپاره د ځان سره ساتلي چې دا ورو ورو ګرانېږي. هر کله چې په میله کې غله کمه شي، غنم هغه ختم شي، نو زه به د خپل غنم بیا راوباسم او دا په هاي ریټ باندې بیا خرڅوم. اوس په دې ارادې سره چې انسان دغه مال او دغه غله ذخیره کې دا انسان ګناهګار دی، نبی علیه السلام وایي دا ګناهګار دی. دارنګه بل ځای کې حدیث مبارک کې راځي د عمر رضی الله تعالی عنہ روایت دی. هغه وی نبی علیہ السلام فرمایي چې تاجر هغه چې خلکو ته غله وروړي د الله تعالی هغه رزق ورکوي او ذخیره کوونکي غلانتی دي. یو انسان هغه خلکو له غله را رسي په خریت باندې په خو دغه باندې موقع باندې په سی ورځو کې دغه انسان له الله تعالی رزق ورکوي. یو انسان هغه ذخیره کوي او ځان سره ساتي، نو دغه انسان هغه لعنتی دی، په د باندې الله تعالی طرف نه لعنت دی. دارنګه د عمر رضی الله تعالی عنہ بل روایت دی. هغه وی چې یو کس هغه ذخیره کوي، هغه د مسلمان رور ته هغه ریټ د اوچتولو دپاره یو څیز د ځان سره ساتي، الله تعالی به دې په مرض کې اخته کړي. جزام مرض هلته ذکر شوی دی. دارنګه په د باندې به افلاس راشي، په د باندې به غریبي راشي، نو دې دا مال د دې لپاره د ځان سره ساتي چې د دې ریټ اوچت شي، نو زه به پیسې وګټم. هلته نبي علیه السلام وایي چې دې دا کار کوي، الله تعالی به په د باندې غریبي راولي، دی په غریبۍ کې اخته شي. نو چې یو څیز هغه مونږ ته نقصان را رسي دنیوي لحاظ سره او اخروي لحاظ سره. دارنګه د دویم حدیث مبارک کې چې نبی علیه السلام وایي دی په بدني مرض کې هم اخته شي او په د باندې مالي چې کوم کمی دی هغه به هم راشي. نو چې بدني مرض کې هم یو انسان اخته کېږي، مالي کمی هم په د باندې راځي، نو بیا ورته فایده د دې ذخیره کولو څه شوه. د دې د وجې نه که مونږ په یو داسې مقام او داسې مرتبه باندې یو چې هغې کې مونږ خلکو ته یو څیز وررسو، هغه بیا هر یو څیز کیدی شي، نو هغه مونږ خلکو ته په ښه ریټ باندې او په صحیح مقام او په صحیح ځای او په صحیح وخت باندې ورورسو. که په دې نیت باندې مونږ ذخیره کوو، په دې نیت باندې ساتو چې یاره مونږ به 2 روپۍ د دې د وجې نه وګټو، د انسان ګناهګار دی. او یو انسان داسې دی چې هغه ځان سره مثلا غنم ساتي او بوجۍ غنم یې ساتلي د دې لپاره چې یاره زه به بل کال له دا کرم، یا د دې لپاره د ځان سره ساتلي چې را روان کال کېدی شي بیا غنم نه زه به په خپل پټي کې دا ونولم، نو د هغې نه به پیدا شي. اوس چې په دغه نیت باندې د وساتل، نو هغه خو بیا په دغې ذخیره کې نه راځي. د کوم په باره کې چې دا ګناه هغه راغلې ده، ګناه د دې په باره کې راغلې ده چې ته په بل انسان باندې او په بل مسلمان باندې بیا په ګران ریټ خرڅوې. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.